کړې ده چې د دوايانو په نرخونو کې 50% اضافه شوې ده د علاج معالجې نه د هېڅ چا ګزاره نه کېږي نن پینډال پورته وګوره چې په دې غل کې په دې اسپات کې په 40 روپۍ باندې نن میلاویږي مندو مشرانو ولې د دې قان سره ولې زما د دې مختلف قان سره د دې غریب طبقې سره ولې دا نومونه ظلم زیاتی کېږي موږ د چا نه کم یو موږ د الله په مهربانۍ باندې هر نمونه پوه خلک زموږ په دې ښار کې موجود دی پروفیسران موجود دي انجینران زموږ په دې ښار کې موجود دي که بیا خبره راشي بیا د پنجاب د استعماري قوتونو خبره راځي نن وروره کوم سړي چې ځان ته کوي زه ستاسو مشر یم د پنجاب په نامه باندې هغوی زموږ غریب طبقې ته دا ټک باندې دلته یوه وروره وړه چې کوم بیا په نوم باندې بند وو مزدور طبقه مزدور طبقه قوم مزدور قوم مزدور قوم مزدور عزتمنو مشرانو دغسې به موږ راغونډېږو دا خو نن موږ د سوات ولسي تاریخ زیر انتظام په نشاط چوک دوره کې دا غونډه وجوړه کړې وه هر کال د الله په مهربانۍ باندې موږ په خپله د دې مزدور طبقې سره تعلق ساتو موږ هم ستاسو په شان چې د پړي مزدوران یو څنګه چې تاسو مزدوره نه راځئ دغسې موږ هم چې مزدورۍ نه راځو دا مزدورۍ سره سره د الله په مهربانۍ باندې د دې خپل کار لپاره آواز پورته کوو هر طرف ته ډېره د افسوس خبره ده چې موږ ته دا یو سهولت دی چې زموږ په کورونو کې سورګیس موږ لګولی دی سورګیس موږ لګولی دی د سورګیس د میټر زما نه باقاعده طور حکومت پاکستان 200 روپۍ زما نه اخیستي دي نن د افسوس خبره ده د سرویس ټوکو په ځای باندې 200 روپۍ د ګیس په میټر کې اضافه یې کړې ده په یو صورت یې نه منمه په یو صورت یې نه منمه انشاءالله تعالی د دې قوم دپاره د دې عوامو دپاره په تنظیم او پروټیکشن د تاریخ عدالت چې کوم دی باندې به د دې کتاب په مجموعه راکړو ټول خان ته خواست کوم د دې سیمون د دې سیمون د سواد په ډولو کې باقاعده طور باندې د سواد عوامو ته دې باقاعده طور باندې هڅې ورکړل شي د سواد په ځنګلاتو کې د سواد عام نه باقاعده طور باندې کیسه دې ورکړي د سواد په اوبو کې د سواد عام ته باقاعده طور باندې راځي ورکړي د سواد مزدور طبقه چې کومه ده کم از کم دلته کارخانې پکار دي چې موږ ته پکې سهولت دي کوم چې زمونږ د ټي ایم ای 15 یا ملازمین په ډیلیوریجن بیس دي کم از کم هغه پکار ده چې مستقل کړي کومو کسانو چې د ټومبلو دپاره ځمکې ورکړې وې او په عرضي بنیاد یې اخیستې دي هغه دې مستقل کړی شي کوم د ټي ایم ای د واسه ملازمین چې کوم دي هغو له دا ورټیم پیسې ورکولې او ورټیم پیسې پې د واسه افسرانو ای پې بندي کړي دي تر زره دي د واسه افسران چې کوم پیپونو په لکاو روپۍ واسه ته راځي او په لکاو روپۍ هغو تنخواګانې لري دلته زما د دوکاندار ورور نه د ډېران پیسې رااخیستې کېږي د اوبو په پیسونو کې اضافه یې کړې ده هر نمونه سهولتونه ودښتي نن د ټي ایم ای د واسه یو غریب مزدور نه هېڅ قسمه سهولت ورته نشته حکومت نه خواست کوو عرض ورته کوو که په عرض او په دې باندې نه کېږي بیا به دا قام راوځي او د حکمرانانو په خلاف باندې بیا به د مقاومت ناره باندې کېږي کم از کم د مونږ راټولونه چې کومه ده کم از کم د پنجاب نه کوم راځي چې په 1000 روپۍ باندې زما دې کال ته میلاویږي د سواد میلیونه چې کوم دي چې په 1500 روپۍ کروړه ولګوي ریټ لا بړاو شوی نه دی په 1000 روپۍ باندې زما په موږ غوره ښار کې د وړو ډوډۍ چې کومه ده په 1000 روپۍ باندې ډوډۍ میلاویږي موږ دا تپوس کوو چې په دې باندې کار نه کېږي چې د سواد افسران به په خپلو کمرو کې ناستي او د هغه ځای نه به احکامات جاري کوي موږ کومه خوراک واره چې کوم دي حکومت طور باندې ناکامه شوي دي هغه د دې لپاره تکړه دي چې راځي او زما دوکاندارانو ته 15 مختلفې راځي او پرچې وله ورکوي د دې لپاره تکړه دي او د دې لپاره نه دي تکړه چې هغه راشي او کم از کم د خپلو غریبانانو او کم مشکلات دي کم تکلیفات دي چې هغه حل کړي عزتمنو مشرانو موږ په سی ټي وي تاڼه خبر باندې چې کومه پېښه شوې ده کوم واقعات شوي دي زمونږ دا نننی یو نیمایي دا تقریب چې کوم دی دا موږ هغو ته منسوب کوو موږ د هغه متاثره کورنو سره د هغو په
غم کې باقاعده تور باندې باغونو کې باقاعده تور باندې ولاړ یو هغې کې چې کوم شهیدان شوي دي الله تعالی دې د هغوی درجات بلند کړي اقوال لري شهیدان شوي دي اقوال لري شهیدان شوي دي خو موږ ورته دا تصدیق ولا ورکوو سوات پولیسونو ډاډ ولا ورکوو چې انشاءالله تعالی دا تاڼې دا چوکۍ چې کومې دي دا به د سوات طاقت کوم دی دا به ساتي دې ته به باقاعده تور باندې د خپلو پولیسو سره اوږه په اوږه باندې به ودرېږي او په سوات کې د ترهګرۍ او د دهشتګردۍ خلاف به باقاعده تور باندې اواز به پورته کوي عزتمندو مشرانو څوک چې موږ ډېر واغستو چې موږ ډېر واغستو موږ د خپلې خبرې ختموو دلته زموږ یوه اداره ده چې هغه ډېر انتهایي غریبانان دي د سوات اخبار فروغ سره تعلق ساتي چې اخبارونه رسوي د هغې مشران زما سره ولاړ دي اداره سره ولاړ دی حسین علي را سره ولاړ دی حکومت ته پکار دي صوبایي حکومت ته پکار دي دلته په مندوره کې د اخبار مارکېټ کومه پکار ده چې جوړ شي د اخبار مارکېټ پکار دی مزدور غزل ته کم از کم دلته غوره کارخانه پکار ده چې د نشان چوک په ځای باندې سار هغه کارخانو ته یو مزدورو ته پکې ملاوېږي عزتمنو مشرانو خپلې خبرې ختموم انشاءالله تعالی را روان پروګرام د ژوند د اخیرو بیا به په دې ځای کې موږ راوړېږو موږ سوات ولسي تاریخ دا تنظیم چې کوم دی دا د سوات د عوامو یو لوی تنظیم دی چې د دې لپاره باقاعده طور باندې چې ټاکې در باندې وکړو د سوات قومي جرګې در باندې اواز وکړو د سوات ولسي پارټي در باندې غږ وکړو هر چا